السلام علیکم درنو خوږو کې درمندو د کیمرې شاته زه یم د وخان جانان او دا وخت را سره د امازو د پاکستان تحریک انصاف یو نظریاتي کارکون چې څه وخت کې د پی ټی آی ابتدا دلته کېده د هغه وخت نه د عمران خان د نظریې سره خپل نظریاتي تعلق لري. فضل اکبر خان ولاړ دی او د دې نه دا پوښتنه کوو چې د لانګ مارچ په حواله سره د دې څه تیاری دي او په دغه حق لا خلکو تاسو پیغام ورکړئ. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. د ټول نه مخکې راته دا ووایئ چې په 26 باندې عمران خان کال ورکړلی او خلک روان دي راولپنډۍ ته د اسلام آباد نه هغوی خپل دغه باسلی دی پنډۍ پورې دي د امازو د خلکو او بیا خصوصا ستاسو څه جذبات دي څه تیاری دي او څه امیدونه دي؟ جی انشاءالله زمونږ خو تیاری دا دي چې په دې کې اړو د خلکو د راجمع کولو یا د خلکو د بللو څه ضرورت نه پاتې کیږي. وجه دا ده چې ټوټلی خلک پاکستان تحریک انصاف باندې مین دی او د عمران خان د نظریې سره د عمران خان د ویژن سره ملګري دي. نو انشاءالله تعالی چې په ګڼ تعداد کې به نوجوانانو مشرانو همزولي ټول چې دی په دې پروګرام کې شرکت کوي او دا لانګ مارچ په کامیابۍ او په ګڼ تعداد سره به خلک ځي او بالخصوص د امازي نه د چملې نه دا به ډېر خلک انشاءالله تعالی. ښه دا راته ووایئ امازي څه وخت کې د مسلم لیگ غړو بیا ورته خلکو د ان پی غړو وي نن سبا د امازي کې د امازو سیاست کې تاسو غنئ د کومې پارټۍ دا وخت اکثریت دی؟ نو امازو خو انشاءالله تعالی چې د پاکستان تحریک انصاف ګړ دی بلکې امازو نه چې زه درته وایم چې پاکستان ټوټلی پاکستان د پاکستان تحریک انصاف ګړ دی او انشاءالله راتلونکي وخت په دا ثابتوي چې زموږ به څومره اکثریت په ووټ کې او موږ به خپل ایم پی ای ایم ان ای دواړه کامیابو 3 ایم پی ایز او یو ایم ان ای دا زموږ انشاءالله اراده ده عهد دی چې دا به کامیابو انشاءالله تعالی. د خلکو د پاره څه پیغام لرئ دغه په حواله سره د لانګ مارچ په حواله سره؟ یو طرف ته خو دا وایي چې په عمران خان باندې فایر وشو هغه زخمي دی، بل طرف ته چې دی پکې خلک دا هم وایي چې پکې دهشتګردي هم کیدی شي. ستاسو جذبه څه ده او خلکو ته څه دغه ورکوئ دغه حوالې سره؟ زه خو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې دا عمران خان چې دی دا زما دپاره ستاسو دپاره د پاکستان تحریک انصاف دپاره نه بلکې د پاکستان د بچي دپاره چې دی نو جنګ کوي او په قسمه قسم تکلیفونو ما مخکې د کنټینر نه غورځو د مرګ د حالاتو نه تیر شو، اوس دوباره چې دی نو دا حرکت وکړو فایر پې وشو زخمي شو، اوس هم زخمي دی په هغه زخمي حالت کې خپل جدوجهد کوي او زما او ستا د بچي د حقیقي ازادۍ دپاره تحریک شروع کړی دی. نو انشاءالله تعالی دې کې د عمران خان بھرپور سات ورکړي او انشاءالله امید د الله نه لرو چې خلک په سات ورکوي. او دا راته وایي تاسو پاکستان نه بار هم پاتې یئ که نه؟ بار باندې د پاکستان د سیاستدانانو کې د عمران خان څه سکوپ دی خلک یې کم قدر کوي او د دې نورو خلکو څه جان پہچان او شهرت چې دی هغه په کم لیول دی؟ نو عمران خان خو د دنیا په سطح باندې یوازې د پاکستان په سطح نه بلکې د پاکستان خلکو ته نو د دنیا په سطح یو پاپولر لیډر دی. د دنیا په کم چې مشهور لیډرز دي په هغې کې چې دی نو شمار کې راځي زه وایم چې په ټاپ 10 کې به چې دی نو عمران خان یې لکه ورډ چې کوم لیډرز دي که نه او په بیرون دنیا کې خو چې څومره پاکستانیان دي که په پاکستان کې مشر یا کشر د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو چې ورسیز دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان ملګری دی. ښه جي ښه او څه امید لرئ د امازو نه به څومره خلک لاړ شي؟ انشاءالله تعالی تعداد به د خلکو زیات وي. مونږ خو تقریبا هغه تیر میټینګ کړی د وزیر اعلی صاحب د راتلو د احتجاجي دغه دپاره مظاهرې دپاره کوم چې په کالج کې 13 جمعه باندې منعقد کېده خو بیا کینسل شو د هغې د وجوهاتو د وجې نه. نو په هغې کې مونږ دلته نه څه تقریبا په ملګرو باندې ټولو په یو ځان باندې هر چا 2 چا 3 چا یو ډاټسن موټر به پکې نه حساب نه مونږ 40 ډاټسنې مقرر کړي په ملګرو باندې کېښې وې او هغې کې چې دی نو مینیمم تعداد د 14 کسانو چې مینیمم به په ډاټسن کې 14 کسان او پاخوا خو چې بیا څه کېږي او موټرز پکې نه وي پرایویټ ګاډی چې کوم پرسنل یوز کې وو لکه موټر زما 1 ځي 2 ځي 3 ځي دغه پکې شمار نه و. نو اندازتاً دا چې د 500 پلس کسان به د امازو نه ځي لکه انشاءالله تعالی. او آخر کې راته دا ووایئ د خلکو یا مخالفین چې د پی ټی آی کم دي هغې دا پروپیګنډه کوي چې پاکستان تحریک انصاف بونیر کې هغه د ډله بازو او ګروپبندۍ ښکار دی. دغه حوالې سره ستاسو خپل ذاتي ټیم ورته تاسو یو نظریاتي کارکون یې څه ګڼئ دا پی ټی آی ته نقصان ورکوي فایده ورکوي یا دا خلک یو دي؟ ښه جي
نو دې حواله کې خو به زه دا خبره وکړم چې اصل کې ټوټل نظام چلیږي په کابینه باندې. زه د پاکستان تحریک انصاف د شروع نه والې چې زما سوچ رسېدل دی تر اوسه پورې په خپل ځای باندې قایم یم او د عمران خان ملګری یم. نو زما د هغې دپاره د ټول نه مین خبره دا ده چې د ضلعي کوم قیادت دی هغه مثال په طور د صوبې سره ټچ دی، د صوبې قیادت چې کوم دی نو د مرکز سره ټچ دی. نو چې کوم شرکت یا شمولیت یا مثال په طور د ملګرو خواهشي چې رابطه کوي نو چې هغه د ضلعي قیادت سره رابطه کوي، لکه ضلعي صدر سره، ضلعي جنرال سیکرټري سره، یا مثال په طور تحصیل صدر تحصیل جنرال سیکرټري سره چې د دې په ترو باندې کم کار کېږي دا به د ګروپ بندۍ شکار نه وي. او که چېرې داسې څوک کوي مثال په طور باندې زه شوم بل شوم چې د ضلعي قیادت نه مني او د ضلعي د قیادت پیروکاري نه کوي، زه ځان له ډله جوړوم، زه ځان له مثال په تور ملګري جوړوم. نو دا د پاکستان تحریک انصاف ملګري نه دي، د عمران خان د ویژن ملګري نه دي. دی ډله جوړوي، پارټي جوړوي، ځان له ګروپ بندي جوړوي، د دې دپاره جوړوي چې که چېرې په دې ځای کې ورته سیټ میلاو نه شي او مثال په تور نظریاتي کارکنان مخکې شي نو دوی به بیا چې دی نو په چور ګیټ باندې په 140 کې واپس ځي او دا خلک په د ځان سره ملګري کوي، یا په مسلم لیگ کې یا په جماعت اسلامي کې یا په بله پارټۍ کې. نظریاتي کارکنانو ته یا مثال په تور کم کسان چې د پاکستان تحریک انصاف هر یو سړی پیدا دی لکه یو قسم شیدایي دی، نو دې ته زما دا غرض دی خواست دی چې کله اومو تاسو په کلي علاقه کې یا څوک خواهشمني په پارټۍ کې د شمولیت سره یا په دې جلوس کې د تلو مثال په تور کم حساب کتاب دی نو دا د ضلعي قیادت سره کوم چې فخر خان او ریاض خان دی، د ضلعي قیادت کې ریاض خان چې دی صدر دی او فخر خان چې دی دا جنرال سیکرټري دی، دغسې چې دی کامران خان ډیپټي صدر دی مثال. نو چې د دې سره کم قیادت دی د دې په نگرانۍ کې د سټارټ نه ولې تر اخره پورې کم کار کېږي دا به د ګروپ بندۍ شکار نه وي. او که د دې نه هټ کې یو سړی راځي یا یو خان راځي یو ملک راځي یا د پارټۍ یو مشر راځي او دې ځان له ډله جوړوي، خلک د بیټ په نوم باندې په پارټو کې شاملوي، بیا میټینګ ته د پارټۍ جنډې ته نه پرېږدي، نو دا یو قسم قابض ګروپ دی او دا به نظریاتي کارکنان ختموي انشاءالله تعالی. که سبا بیټ چاته میلاو شي دا ګروپونه به یو وي که دا بیا انشاءالله تعالی چې بیټ په نظریاتي کارکنانو ته میلاویږي او دا ټول خلک په بیټ له ورکوي. ډېر مننه.